بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې ټول به روغ جوړې او الله جل شانه هم همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره او الله جل شانه هم د زړه ټول شرعي حاجتونه پوره کا او الله جل شانه هم د هر قسم مرضونو نه اوساته. ملګرو، نن د یوه اسانه او ډیره طاقتوره وظیفه در کومه. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او زموږ پوره کوشش دی چې ستاسو دپاره اساني او مجربې وظیفې راوړم او د دې نه تاسو پوره فایده والې. زموږ داسې مسلمانان لونه خویندې چې د هغوی دعاګانې نه قبلیږي، هر وخت ناست دي ځان ته دعاګانې کوي، د کور فردو ته دعاګانې کوي، خو د هغوی یو دعا هم نه قبلیږي. نو د هغې دپاره درله یو اسان وظیفه در کوم، اسان عمل دی، انشاءالله وایي کې دعاګانې به م الله قبولیږي. د دې نه علاوه د دې وظیفې یو نورم څو خصوصیات دي. که څوک د چا زړه ځان طرف ته مایله کولو دپاره دا وظیفه کوي نو هغې کې هم ډېر اثر لري، ډېر طاقتوره ده. دې نه علاوه که څوک دا وظیفه کوي او هغه چاته حکم وکړي نو د هغه د حکم نه به څوک هم انکار ونه کړي، د هغه حکم به ضرور مني. دې کې هم ډېر اثر لري. د دې وظیفې په وجه باندې به الله د ګناهونو نه انشاءالله بچ کړي. دې کې هم ډېر اثر لري. نو دا وظیفه درله در کومه، دا اسم اعظم دی، یا الله یا هو، یا الله یا هو. دا کلمات به 12,000 مرتبه 12,000 پیرې به د ماسخوتن د مون نفس که وایه ډېره بهتره ده. که چا سره د ماسخوتن د مون نفس ټیم نیشي ویلی هغه دې دروځي وی نو عموم کار کوي. نو انشاءالله ووایه دا وظیفه وکړې. یو ځلې درته بیا ویم وظیفه دا یا الله یا هو. دا کلمات به 12,000 پیرې که د ماسخوتن د مون نفس یې ویلی شي نو ډېره بهتره ده. که د ماسخوتن د مون نفس د سره ټیم نی نو دروځئ ووایه، هر څه ټیم یې چې ویلی شي وی وایه. نو عموم دا وظیفه به انشاءالله کار وکړي. تاسو به بیا انشاءالله به خپله وګورئ، الله به هم دعاګانې قبلوي. او نور چې دا کم خصوصیات درته ما ووایي که څوک یې د چا زړه مایله کولو دپاره کوي نو عموم کولی شي انشاءالله هغې کې هم کار کوي. دا زموږ د نن ورځې عمل او د نن ورځې وظیفه. انشاءالله بل ویډیو کې بیا ملاقات کوو. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.